صاحب د سوات یو لوی ولی تیر شوی په لاره روانو مریدان ورسره و نیمه شپه وه یو هندو یې ولید هندو لګیا دی رام 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 ستوائی گرو کیے سات نام رام رام ستوائی گرو دا د هندوانو وظیفه ده عزیزانو ما د هندوانو په مندر کې هم ډېر وخت تیر کړی ما د سیکانو په ګوردواره کې هم ډېر وخت تیر کړی ما د انګریزانو په ګلجه کې هم ډېر وخت تیر کړی د انګریز په ګلجه کې تقریر به مې واورېده بیا به ورسره کېناستم چای به م څښلې او سره باسونه به م کول تاسو خیال ده اوس ما کافر نه کوي چې ګلجې ته تللی دی ځکه تاسو سره خو نور څه نشته خیال م راغی جي د هندوانو مندر ته به م ځې سبا به پې ته تنقید څنګه کوې د سیکانو ګوردوارې ته به م ځې اصلي یو مثال درته ووایم یو په دې پیریانو کې یو نوعه د دیوان ورته وایي هغه په یو لار کې د ډنډ په غاړه ناستو او په دې لار به چې څوک تېرېده نو راوبې نیو چې راوبې نیو ویل به دلته کښېنه چې کې به ناستو نو هغه ډنډ کې به چنډخ چې څنګه آواز کوي هغه ټیر غوندې که نه چنډخانو آواز خو به نادیو ورته وی چې دا څنګه آواز دی جی دا چنډخ دی مردار ویل دا مردار چنډخ دی غړپ دې ځای نه به یې ونیو ساه به یې ترې وویسته چې تا زما معشوقې ته څنګه ووایې چې دا چنډخ دی مردار لار شاړه شوه چې هلکه په دې لاره مه ځئ چې څوک ځي یا مړ کېږي یو سړي ویلی چې یا زم مړی ما او یا خو پې دا پته لګوم چې چل څه دی چې دی پې ورغلی دی دیو نیولی دی کېنولی دی وی چې کېنه یو ساعت په دې کې چنډخ آواز کړی ویل دا څنګه آواز ویل سبحان الله ما دومره ښایسته آواز په زندګۍ کې چېرته اورېدلی نه دی سړی هوښیار و پوه شو بدیو په ملا وټپولو ویل ته په دې لار ازاد یې او سوداګرۍ پسې ځې او راځې ما خو د دنیا بیړه تباه کړه او نه مړې که چې زما دې معشوقې ته به یې ډېر په سپک نظر کړه تاسو خیال ده صاحب د سوات یو لوی ولی تیر شوی په لاره روانو مریدان ورسره و نیمه شپه وه یو هندو یې ولید هندو لګیا دی رام 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 ستوائی گرو کیے سات نام رام رام ستوائی گرو دا د هندوانو وظیفه ده عزیزانو ما د هندوانو په مندر کې هم ډېر وخت تیر کړی ما د سیکانو په ګوردواره کې هم ډېر وخت تیر کړی ما د انګریزانو په ګلجه کې هم ډېر وخت تیر کړی د انګریز په ګلجه کې تقریر به مې واورېده بیا به ورسره کېناستم چای به م څښلې او سره باسونه به م کول تاسو خیال ده اوس ما کافر نه کوي چې ګلجې ته تللی دی ځکه تاسو سره خو نور څه نشته خیال م راغی جي د هندوانو مندر ته به م ځې سبا به پې ته تنقید څنګه کوې د سیکانو ګوردوارې ته به م ځې او د انګریزانو ګلجې ته به م ځې سبا به پې ته تنقید څنګه کوې انګریز پادری یو ورځې ما ته ووی ما ته ویل په تاسو مسلمانانو کې دا شیخ سادي څنګه سړی و ما وی جي ډېر لوی سړی و وی د قرآن او حدیث نه خو یې خلاف نه دي کړي مال نه ویل ستاسو د مسلمانانو په حدیث کې راغلی دي چې 3 څیزونه دي چې هغې کې تاخیر مه کوئ د مونځ چې وخت راشي او کونډې ته چې میړه میلاو شي فوراً دې ورسره نکاح تړي او شیخ سادی ویلی دي چې برای راست برو اگر چې دور باشد زن بیوا مکن اگر چې حور باشد کونډه ښځه مه کوه که د هورې غوندې ښایسته مي پیغمبر وی فوراً دې کونډه نکاح تړي او شیخ سادی وی کونډه مه کوه
نو دا د حدیث نه خلاف نه دی کړی ستاسو شیخ سادي. ما ورته وی چې پادری صاحب ته په دې شعر پوه نه یې. زمونږ د فارسی او د عربي قانون دا دی چې د شعر شجه ماتیږي هلته به د قانون لحاظ نه ساتلی کېږي. دا شعر داسې دی چې برای راست برو اگر چه دور باشد، زن را بیوام کن اگر چه حور باشد. د دیره مخ تالف ته خود الف د ضرورت شعری دوپاره غرزیدلې ده ځکه چې بیا د شعر شجه پې ماتیږي. اصل کې زن را بیوام کن نو معنی دا شوه چې په سمه لار ځه که ډېره لرې وین، خو زن را بیوام کن ښځه مه کونډوه اگر که د هورې غوندې ښایسته وي چې ته والا میړه مړ کړې چې زه ورسره نکاح وتړم. بس پادری داسې اک بک ویل داسې جواب دې راکړو چې زه خو ډېر هندوستان کې ګرځېدلی ما ته دا جواب چا نه دی راکړی. مالدا مې درته حقیقت وي. وی ښه یو بل سوال در باندې بل اتوار له بیا کوم. مال ټیک ده بل اتوار له بیا ورغم. دا زه په چراټ کې وم. ما ته وی چې زمونږ عیسی علیه السلام تاسو مسلمانانو وایئ چې الله ځان ته بللی دی او په اسمانونو کې اوسیږي، او ستاسو پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځمکې لاندې پروت دی. نو رتبه د عیسی اوچته ده چې خدای ځان ته بللی دی، او که رتبه ستاسو د پیغمبر اوچته ده چې ځمکې لاندې اوسي. ما ورته ویل پادري صاحب د دې جواب نن نه 400 کاله مخکې شاه ولی الله صاحب کړی. چا دا ویلي چې عیسی اسمان ته تلو باندې د رسول الله نه بهتر دی. ویل بړبوکی د اوبو د پاسه ګرځي او ملغلره د اوبو په بیخ کې پرتی. نو رتبه د ملغلرې اوچته ده که د بړبوکی اوچته ده؟ تاسو خیال بل سوال کوي. بس دا دې پورې ورته یم چې ستاسو لږ وسط دماغ کې پیدا کړي. وسط مولانا تانوی رحمت الله علیه تقریر کړی دی چې چرته سپی هلته د رحمت ملایکې نه ځي. یو سړی ولا راغی سپی ورسره دی. وی جی دا حدیث رښتیا دی چې چرته سپی ملایکې هلته نه ځي؟ ویل په حدیث خو رښتیا دی. ویل ما دا سپی ساتلی د ورځې م را سره یي او د شپې ځان سره کټ کې وده کوم. وی ولې؟ وی اسرائیل علیه السلام باډو نږدې نه راځي او به زه به ټول عمر ژوندی یم، ځکه چې چېرته سپی هلته ملایکې نه ځي نو ما سره چې سپی اسرائیل به نږدې نه راځي به زه به ټول عمر ژوندی یم. اوس مولانا تانوی رحمت الله علیه خو حکیم الامت دی که نه؟ الله د ځمکې سر به د علماء دیوبند غوندې علما هم پیدا کړي. علما خو ډېر دي. دا نن څه چې تاسو په دنیا کې ګورئ قسم په خدای دی زه په ټول عرب ملکونو کې ګرځېدلی، په ټول عرب ملکونو کې د دیوبند علما ما کتلی دي چې د مصر او د افریقې او د مکې او د مدینې علما به ورته داسې ولاړو او دیوبندي به ورته تقریر کولو. یو ځل مولانا یوسف بن نوري دی الله تعالی غریق رحمت کی په دې باسو د مکې د علماو سره چې مذهب حنفي چې دی دا په ټولو مذهبونو اوچت دی، داسې ورته لګیاو چې یوه ګنټه تقریر ورته وکړو ما د اهل مکه او د علماو تلفظ وانه اورېدو. تاسو خیال ده؟ اوس خبرې دا هم دي چې هلکه دا دیوبندیان چې دي وابیان دي او دغه څه ورته وایي زیارتونه نه مني او پیران نه مني او پلانین. هلکه چې زه په خپله مولا یم په ایمان یې بل مولا به منم که نه؟ چې زه مولا نه وی نو د دې علماو په دعوت به زه راتلی سله، هم ځان نه مخکې مې د دوی مقام منلی دی نو هله ورته رالم که نه. ټیک شو دي؟ علماء دیوبند په خپله پیران دي. واورئ واورئ او په کلاو غوږونو واورئ.
دیوبندی عقیده درته وایم مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه ته د شیعو یو ډله رااله ویل مونږ سنیان کېږو خو که بېګاله مونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولیده هغه ورته وویل چې په خوب کې لیدل خو اسانه خبره ده بېګاله به وګورئ که په ویښه مې درته وښوده نو بیا هغه وی چې په ویښه په دې مخونه والا لاس راخ که ورته ګورئ په دنیا کې په ویښه د دیوبند علما او رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت خلقو ته کړی ته پوه شو په خبره باب فضائل القرآن کې وګورئ ترمذی او مشکات شریف کې دا علما عقیده او ایمان دی صحابه په یو قبر خیمه والا ورته پته نه و چې دلته قبر دی چې شپې سملاسته د قبر لاندې نه د تبارک الذي आवाज راتلو تبارک الذي بيده الملك حتی ترغه پوری چې تبارک الذي ختمه کړه سار لدا صحابه راغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې صاحب بیگا خدا سي چلو دلته قبر او لاندې تبارک الذي ویل سردار کونین ورته فرمایل چې دغه تبارک الذي سره دنیا کې د دوستانه وا نو په قبر کې ما یار ور سره دی زکای وای تاسو خیال عزیزان شاه عبدالعزیز فتاوی عزیزیه کې لیکلي دي نن 400 کاله مخکې چې ابوبکر صدیق چې وفات کېده نو حضرت علی راوغوښته وصیت یې ورته کول چې وصیت یې ورته کولو چې زه مړ شم نو زما د خښېدو اجازت به د روضې مبارکې نه غواړئ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې دے وفات شو روضې ته اجازت ته مونږ روان شو نو زه دا ډلې نه مخکې ومه نو د روضې دروازې لرې شوې او دننه نه آواز راغی چې دا محبوب خپل محبوب ته ډېر زر راوړئ تاسو خیال راغی نو عزیزانو عرض مې دا و چې ما لوی لوی اکابر او بزرگان د زمانې لیدلی دي لوی لوی ما مولانا احمد علی لاہوری رحمت الله علیه لیدلی دی ما مولانا عبدالمعبود رحمت الله علیه لیدلی دی چې چاته به په ژوند د قبرونو کشف کېده قبر ته به ودرېده او هغه به ولیدل لاندې چې په دې مړي سال دی د یو سړي تپوس مې ته وکړو د لاهوري صاحب نه مال د هغه په قبر کې سال دی چې وہ پکوڑے کی طرح قبر میں تل رہا ہے تاسو خیال ده د بل سړي تپوس مې ته وکړو مال د هغه سال دی چې ان کی حالت اچھی ہے خدا جانے ان کی کون سی ادا اللہ کو پسند آئی مولانا عبدالمعبود تموی معلومات هم د یو قبر کشف وکړه وی ولې دا د قبر معاملت ته نه منې مالا د ابراهیم علیه السلام په سنت عمل کومه چې رب ارنی کیف تحیی الموتى قال ولم تؤمن قال بلا ولكن ليطمئن قلبي ستا ایمان نه دی چې زه مړي ژوندي کوم وی زما ایمان دی خو چې زما مخکې وکړې نو چې زما زړه قال فخذ اربعه من الطير او دا لویه واقعه ده نو ما چې زه یې لږ وګورم لاس نه یې ونیوم د شپې 10 بجې وې او دیرې ته یې راوستم چې دیرې ته یې راوستم داسې سترګې پټې کړې بیا ما ته وایي چې بچیا داس چل دی چې دې دیره کې داسې مړی نشته چې ته وګورې او دې خوشحال شي دا ټول په قبرونو کې ناست دي او غوښې ته غوسېږي لګیا که مې درته وښوده نو ټول عمر به روټۍ خوند درنه کړي ته وتښتېدم په یو سا کور ته رالم سهار چې بیا ورغلم ما ته ولې مال نه ګورم بس توبه مې ول راځه درته خیر مولانا شمس الحق افغانی رحمت الله علیه
देवबंद علماء دا اتفاقو چې په ایشیا کې دی وخت کې د افغاني صاحب عمر علم د چانشتا په ایشیا کې تاسو خیال راغی هغه په لاهور کې حضرت لاہوری ته وی چې تا په یو تقریر کې ویلي دي جو لاہوریو میں تمہاری قبریں آگ کی تندوریں دیکھتا ہوں ستاسو قبرونه د اور تنورونه دي جتراجو بیا راته په مخلاصو والو ویلا بھی دیکھو چې میو کا ته څومره بني آدم چې څوک خرو څوک سپیو څوک پیشوګانو څوک میلوګانو څوک ګیدړانو بني آدم پکې نه ښکاري دیکھو وګوره رحمان بابا وی کا ظاہر میں د سڑو دی زے سکڑما کا ظاہر میں د سڑو دی زے سکڑما پمانا کے د چار پایو په حساب یم من معنوی چار پای وګوره سپېڅته وي په ډېرو سیزونو کې د سپي خصلت مونږ نه اوچت دی د سپي کار څه دی چې د لارې په غاړه ناست دي که موټر تېرېږي ورپسې به منډه کړي که سایکل تېر شي غپ که ټانګه تېره شي غپ که لاره تېره شي غپ ووایي په ایمان مونږ چې په بازار کې په دوکانونو په حجرو کې ناست و څوک داسې نه دله دی پلانه څه خنزیر دی اپلک واسه دوست دی خیانت ملائکه دا نور ټول خراب دي وای په ایمان دا زمونږ عادت ته کنه دي په جمعات کې ناس کی په جمعات کې سنت هم کړي او فرض پاتې او یو بل ته غوږ نږدې کوي د بل په غوښو شروع کوي کنه عزیزانو دو علم دي یو قرآن دی او یو حدیث دی قرآن وحی جلی ده او حدیث وحی خفی ده په حقیقت کې دواړه د خدای کلام ده لیکن یو وحی په یو رنگ کې راغلی ده او بل وحی چې ده په بل رنگ کې راغلی ده 6,600 آیاتونه د قرآن دي او تقریبا 14 لکه حدیث دي بیا ائمه محدثینو په حدیث کې بیا چھان بین کړی دی امام بخاری ته یو قسم کړی دی امام مسلم ته بل قسم کړی دی امام ترمذی ته بل قسم کړی امام مالک ته بل قسم کړی دی نو بنیادی علوم چې دي هغه دا دوه دي چې یو قرآن دی او بل حدیث دی باقی ائمه مجتهدینو چې کوم محنت او خواري کړې ده نو داغي منبع او مرکز چې ده عمدغه قرآن او حدیث ته تینا استنباطات کړي دي امام ابو حنیفه اوس د دې څلورو واړو ائمه اختلاف په اصولو کې نشته اختلاف فروعی اختلاف ته چې هغه ته په دین کې څه دومره د کفر او د اسلام دارو مدار پې نه دی مذهبونه څلور واړه حق او علما وایي چې تقلید دا واجب دی قرآن نه ثابتوي چې فاسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون که تاسو نه پوهیږئ نو تاسو د علماو نه تپوس وکئ نو د دې وجې نه بنیادی علوم چې دي قرآن او حدیث دی عزیزانو د آخرت د نجات دار و مدار چې دی
هغه هم په حدیث ته او په قرآن دی. دنیا کې فلاح او بهبود چې دی هغه هم دارو مدار داغه په قرآن او په حدیث باندې. مونږه دنیا کې الله دل پیدا کړیو چې ستاسو کار بچي، ستاسو کار با د مخلوق رابطه پیدا کولی د الله جل جلاله سره. ستا کار بچي ما ته وګوره اوس پوهیږئ په خبرو څه گزاره خو به کوئ ماما. نو زه خو وایم چې اسم حاصل نکړه په شیخی په ملای کې، اسم حاصل نکړه په شیخی په ملای کې، پس لدی میوار دے ہر چیشی په مای خانہ. پام کو د منصور غندی پدار نش رحمانا، دیر داد عشق خبری مکرنا دانا. دا زمون شیخی دا، دا زمون ملاتو خبر بمنے اس رات چاوی ستاسو دے پلسو کی او جوڑا شوی زم پکې راغلی قسمونه ما ورکړي. خلاصه دا وه چې د پلوسی هغه اوبه روټۍ خو څه کوي چې اوبه م ما نه وڅکلي بیا ترې همداسې لاړ. اوس راته چا وایي زمونږ کلي کې خلک وایي چې دم پکې 6,000 روپۍ اخېستي. نو ښه م ویلي 6,000 روپۍ چې ماله تاسو را نه کوي نو څوک به یې را کوي؟ بے نظیر سره هم مرانه ده چې راله سره کړي، د وزیرانو سره هم مرانه ده. په دې 20 کاله کې به څوک دا ثابته نه کړي چې بجلیګر مولا چا د وزیر په دفتر کې لیدلی. ثابته به کوي وایه تاسو پلوسیوال هوټل په دې دغه کې اوړئ راوړئ سیکریټریټ کې یې بهر ځای کې. زما د ژوند ریکارډ دی چې زما چا سره نه لګي زه نږدې نه یم ورغلی. ریکارډ دی. اوس پردي کورونه وران شوي دي، پکې مړي شوي دي. یو پکې د ملا زوی مړ دی، د هغې جوړه ده او بجلیګر ملا پکې 6,000 روپۍ تون نالت دی په هغه خولۍ چې دا خبره یې کړې. تون نالت دی د هغه په هغه اومه پېړۍ. زما په زندګۍ کې که ما د مړي سقاط اغستی، ما د ختمونو پیسې اغستی، ما په جوړه کې د چا روټۍ خوړلي، د چا چای مې څکلي، د مړي خیرات او څلوېښتي یا کال مې خوړلی، ما به د ټول پاکستان غول خوړلي. زه چې په ښه بد پوه شوی ستا د دې پلوسی خلق ما سره په بجلیګر کې زه امام وم، 26 روپۍ مې تنخواه وه. په دارالعلوم سرحد کې مدرس وم، 15 روپۍ مې تنخواه وه. باچهي مې پې کوله. د 67 نه تر ننه پورې 3 تجارته کوم. له 70,000 روپۍ میاشت ګټم، توکړی برید ګرځم چې چاته مې خوښه وي له 70 ورته وشغوم، پروا یې نه لرم. پروا خو به د چا نه لري چې یا ته چای وڅکي یا ته روټۍ وخوري یا ته نغد دیوالی که نه. خبره ده که نه چې داسې الطمع یسیر الاسد ذبابا، تمه د زمري نه مچ جوړ کړي. د زمري نه تمه ډېر ظالم شی دی چې داسې چاته نه کوې د بادشاه پروا مه لره، سرې سترګې ګرځه. هغه ورځ یو خط راغی زمونږ په دې ملیانو کې یو د مذهبي امورو مشیر دی، د مرکز مذهبي امورو مشیر. هغه ویلي چې کون کہتا ہے کہ عورت کی سربراہی اچھی نہیں ہے، کون کہتا ہے؟ خوددار چا علاج آسانی د ملا علاج لګل. کون کہتا؟ چرته چاوله زما کیسټ اورولې چې هغه ویلي دي
چې پاکستان د پیغمبر خیرو والے دی واورئ او په کلاو غوږونه تاسو خو هر ډولکی ته ګډېږئ هر ډولکی ته په دې علاقه نن چې دا د مذهبي امور وزیر دی په مرکز کې او په دې علاقه تاسو خلیل مومندو پاس کړی دی ورشه د هغه د زامنو حال وګوره چې د حج په پالیسي کې کروڑونه روپۍ پیدا تاسو لراغه چې یو کس خوراکي چې حج ته مو لېږلو مور مړی پلار مړی خیال مراغی مونږ د ماشکیرونه یو بیا خان او نواب ته خو زمونږ ټینګېده ډېر ګران کار غریب سړی که د مړي دوا له راشي که نه او کینی دعا به وکړو نو د غریب په دعا مړي بخلی کېږي کېږي که نه کېږي او د نوابانو په دعا پلانیه دوا به وکړو هلکه دا دې څوک خدای دې کور وران کا سم خو په مخ لاس را او تاسو مزاج وہی میرا مزاج لڑک پن سے خدا خبر میرا مزاج لڑک پن سے عاشقانہ زمین مزاج غلامانہ مزاج غلامانہ ذہنیت تے زمین مزاج خان راغے دو مڑی خان راغے خان ملام منڈی کی میاں صاحب منڈی کی امیان منڈی کی کو خان دوا تر کیے سٹا دیوز زما مور مڑا دل تب بابر صاحب گورنر دعا تراغے چکٹ ترورا سے تو پاسے دم لاس میں ولور کو دعا وشا مرگر وراتوي چې یاره تا خواړو سره لیفټ ورنک معلومه درته دا خوده چې دا چونکې زما د بچپن مرګره و هغه تعلق مد نظر دعا ته راغی د بجلیګر ملا په در کې د گورنر او د وزارت یو ټیډي پیسه قدر نشته ټیډي پیسه بیا قربانی کې بد هغه چانه چې چا ستا د مړي قبر کنه لري پار په شکال کې ستا مړي له لحد وسته دي پار په شکال کې ستا مړی خخ کړی دی ستا په اجره کې خلکو ته اوبه ورکوي ستا اجره چڼکاوئ قربانېږه د هغه خلکو نه دا د لومبۍ ورځې ناویانو نه قربانېږئ چې راشي ډولۍ ډولۍ لږ عقل وکوئ دا تصور وکوئ چې مونږ یو آزاد قوم یو مونږ آزاد قوم یو مونږ ته هېڅ پروا د چا نه ده پکار تاسو وایئ په ایمان پرون په دې ملک کې د روټي کپڑے مکان واده شوی و روټي کپڑا مکان یې چاله ورکړه بیا بله ورځ په دې ملک کې ہمارا عزم غربت کا خاتمہ مونږ به غریبي ختمو پلوسی ټول نوابان شوی تو همغسې سپېرې دی خوا وګورئ دبی ہوئی زبان سرا دا د خدای دعوه ده چې زب غربت ختم کړ غربت ختمول قل اللهم مالک الملک تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير هو الرزاق ذو القوة المتین رزاق سوک دے تا تا پخیٹا کے در رزق اسباب چا جوڑ کرے تا چی دا مورا پیدا شو پا دی سینو کے در رزق اسباب در تا چا جوڑ کرے دا لویوالی نبات لاری در رزق گٹلو در تا چا برابر کرے نو تاسو خدای پریخ ہے دے نو اللہ تاسو پریخی ہے قرآن کے راضی فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء
सोक च मां हीर की ज़द हर किस्म नियामत दरवाजे पे और प्राणिज़म हत्ता इज़ा फरिहू बिमा ऊतू दामा च सवर कड़ी च दी पके खबर न नवूजी इंटरकॉन्टिनेंटल होटल के मेरा खजा खप गडाशी खा नबियात चालू कम अखज़नाहुम बग़्ततन नागहान रउलूसम फैज़ाहुम मुबलिसून बिया दो हरियान च खुदा दा चुओ तरा बांधूश नागहान वाला और मेघमात नंद अहले दुनिया होता बजियात दुनिया गुरूर न दे पकार रहमान बाबा वी डेरे मां तिकड़े मारे द कबर गनो च द कबरा बैन लीदल ही चाहता बादशाहान दिवाड़ा खाक द बयाबान शो नजर उकड़ा सिकंदर पसेदारात नजीजानो अर्ज में दाओ च पाकिस्तान नन उगोरा आरा उरस दा इंसानान केमे की आरा उरस चरता द लारो एक्सीडेंट चरता द फ्लाइंग कोच एक्सीडेंट चरता द रेलगाड़ी एक्सीडेंट चरता द बमुनु द धमाको एक्सीडेंट आरा उरस केमे तिके अस्पतालुना वखे ब्या जहरीलत सीजुना दी बमुना जख्मुना ब्या पकलुनु न जोड़ी नन जमुन पकवाट रोड बांधे गड़म दा से गड़म शो च मल्क ओ खजो च गोर साहब एम्बुलेंस दियो पुलिस ते फायर ब्रिगेड च जम वर पसला दनन इस पता होने लगे दा पता बस अबा लगी च सपकी तासु ख्याल रहा नो अर्ज में दाओ च दा कौम द पैगंबर खैरो वाले दा कौम द कौम का खौर जुकता नु कमड़म न राशि पे कब्र में मुतियाजे हो गई मातबाजे वक्त की किली की खलक हुई जितना मणि जंदी माल ममे लंबा वही खलका ममे खखा वही खलका ममे लंबा वही खलका ममे खखा वही खलका मां पडेरान स्पोतो गुर्जवाए खलका ममे लंबा वही खलका चिन्ह में वो लंबा हुई न कपन रवा गुंदवाए और न में खख कई पडेरान में स्पोतो गुर्जवाए तो खुदा कसम अगजम कबम लानत वो इरा बांधी से जोर अगर मलेके बम लानत वो इरा बांधे चिमान तपोस कोलो तराश नुमाल ममे लंबा व खलका ममे खखा व खलका मां पडेरान स्पोतो गुर्जा व खलका ममे लंबा व खलका मामूली बस वक्त नाराजी करे दाखिल कर मामूली राश माखदे बखी दरशा हो तासु दे आगा कुरान हुई च दा नहीं जलसा दा च कम मरीला तलिए कम मरीला नो तासु सवाए मेहरबानी करो ना वक्त दे जर खबर खलास हो तासु वाई च मरी तलाशी न टोल दा टके हुई खुदा टोल पावा यो आवाज हुई उस दा खुदा भी बखी च तासु वाई दा लग बिया हुई और दीजे त सोचो की च दा दीजे न लांदी दा आवाज रहो तो कर दीजे आवाज हां जी तासु बिया हुई दा दीजे आवाज कर दीजे आवाज नु چې د دې ځای आवाज او د دې ځای نو د خدای ستاسو وینا نه بچي ځکه چې دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے کوم خبره چې د زړه نه نه هغه اثر نه کوي ٹھیک شو نو زبانی جمع خرچ
ها تاسو خو د مړو جنازې هم کوئ دا علما خبره نه ده تاسو خبره ده د هر شي تعریف غرض موضوع وي د هر شي تاسو څومره جنازې چې په ژوند کې کړي دي د جنازې غرض پیژنئ چې جنازې غرض څه دی وایي په ایمان چې موږ جنازې سره روان یو خپله درانه او د بل سپک او سنګال دی غویه دی چې اغوستی او میخه دې پای ډېر کوي که لږ کوي او نور څنګه چل دی زوی دې چېرته دی او پلانی چېرته دی دا کیسې کوئ چې روان یې پکې بیا چې جنازه وشي او بیا سره کېنئ بیا مجلسونه جوړ شي مونږ یو طرف ته کېنو شروع وکړو تاسو بل طرف ته کېنو ټیک شو تاسو ووایئ په ایمان او بیا یې په ایمان ووایئ که زمونږ دا ایمان وی چې دا سړی داسې ملایکو گرفتار کړو چې زمونږ رسۍ ورته نه کېږي داسې جیل ته لاړو لاندې چې زمونږ رسۍ ورته نه کېږي داسې عدالت کې به پیشي کېږي چې زمونږ رسۍ ورته نه کېږي د دنیا تاڼه چې خلک ونیسي تاڼېدار ته زمونږ رسۍ کېږي که نه کېږي ها جی مجسټریټ ته زمونږ رسۍ کېږي که نه کېږي ډپټي کمشنر ته زمونږ رسۍ کېږي که نه کېږي ها جی بیا د هغې انټاروګیشن چې کېږي نو انټاروګیشن ټیم ته زمونږ رسۍ کېږي چې هلکه وهای ما لږ ګزاره ورسره کوه رسۍ هم کېږي که نه کېږي دغه انټاروګیشن ټیم ته ستا رسۍ کېږي چې کوم په قبر کې به د مقرر شي دغه جیل ته ستا رسۍ کېږي که ستا دا ایمان وی چې د دنیا تاڼې سړی بوتلی دی ټول کلی دی په سر راغستی ټول کلی چاله پولیس سړی بوتلو اله نن پیشي ده اله مور یې منډې وی رونه یې منډې وی خپلوان یې منډې وی چې پولیس کسټډي واغستا 3 ورځې ریمانډ واغستو اله چیرې نه وی وی خدای چیرې نه وی داسې وایي که نه وایي وی خدای چیرې نه وی ټیک شو که دا د وهلو ایمان په قبر کې ستاسو وی نو تاسو به په قبر باندې بلې خبرې ته اوسګار وی که دا فکر به در سره وی اوس خپل چې دې واخلي هلته دې کېږدي ښه دې سنبال کا بیا درنه لېږدي خپل چې دې واخلي هلته دې کېږدي ښه دې سنبال کا بیا درنه لېږدي درته به راشي د قهر ریږدي تکیا دې خدای شا په ګورستان کې دا چې خسته بیانات اوریدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کې په دې به تاسو ته ان شاء الله العزیز خسته واقعګانې او بیانات ملاويږي او د غنټې د نشان در سره کلیک کړئ تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپل ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ او په کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ ډېر مننه والسلام